أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورة النصر قرآن مجید آغا وحی دا چی بالکل آخری وحی دا تا دین رستو سمستقل صورت ندے نازل شوے، البتہ سو آیاتنا یاد سو آیاتنا حصے نازل شوے۔ پا دی صورت کے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ټول عملی جون ته اشاره ده۔ عملی جون دا چې کله هغوی مکه مکرمه کې دا الله توحید ته خلق رو بلو نو خلق ټول دشمنانو مخالف د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د دعوې د اظهار سره د هغه خپل خپلوان د هغه دشمنان شو۔ لوی تاریخ دی، سیرت النبی بے حیثیت مونږ بار بار بیان کړی دی۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه نه په هجرت باندې مجبور شو، او چې کله لاړ نو لس کاله متواتر اته کاله متواتر خلقو هغه سره جنګونه کول، د یو ځای نه او بل ځای نه بتللو په مدینه منوره به حملې کولې۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره غزاګانې کړي دي هغه اکثر و بیشتر د اسلام او د مسلمانانو په دفاع کې وي، پهل رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته نه دی کړی، بلکې ډېر داسې واقعات شته دی چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صبر او برداشت کړی دی، لیکن د الله نه د عذاب د راوستلو تمنا یا دعا نه کړې۔ په طائف کې چې هغې سره څه وشو هغه ټول مسلمانانو ته معلوم دي، او سره دی چې ملائک د هغه نه غواړي چې ته څه ووایه، لیکن هغه انکار کوي۔ نور مکه مکرمه کې د خانه کعبې په خوا کې د صحیح بخاری او صحیح مسلم د روایت مطابق چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځ کو نو مشرکین او د هغه په سر او ملا باندې د زناورو لری ډک لری کې خودل، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سر پورته کول مشکل شو۔ دا د هغې هغه صبر او برداشت و۔ کله کله زه دا وایم چې مونږ خو دا دعوه ډېره کوو چې زمونږ خپل پیغمبر سره مینه ده، محبت دی، خو که سړی وګوري نو آیا زمونږ خلک هم دومره صبر او دومره برداشت کوي؟ او که د هغه په شانتې څوک صبر او برداشت وکړي نو آیا د دې دور مسلمان و هغه غیرتي وګڼي؟ یعنی زمونږ د خلقو د صبر او د برداشت یا د استقامت ماده بالکل نشته، او که یو سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې صبر کوي، برداشت کوي، استقامت نه کار کوي، تحمل کوي، بردباری کوي، عفو درگزر کوي، نو معاشره کې هغه ته خلک دله او غیرت وایي۔ او دا هغه نقطه ده چې باندې زه وایم کله کله چې زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه نسبت نشته، یوازې مونځ، روژه، حج، زکات دین نه دی۔ دا کم څیزونه چې ما وویل، صبر، برداشت، بل معاف کول، بردباری، د بل غلطي ختمول، د بل غلطي پټول، د بل د غلطۍ نه مخ اړول، دا هم زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي، دا هم د هغه عادتونه دي، دا هم د هغه سنت دي، لیکن یا خو مونږ ته دا سنت معلوم نه دي، او که معلوم دي نو مونږ خپله خوښه کوو۔ مونږ نه هغه آیت تیر شو چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات کې ستاسو دپاره یو نمونه ده۔ دغه رسول چې کله مکه فتح کړه نو په خوشحالۍ کې هغه څه وکړل؟ نن چې مونږ خپل عمل ته وګورو، مونږ ته چې خوشحالي راشي نو مونږ څه کوو؟
چا کر زوی راشي نو څه کوي خلک، چېرته واده وشي نو څه چل کوي خلک، چېرته ماشوم سنتېږي نو خلک څه چل کوي، څوک چې د حج یا عمرې نه راشي نو څه چل کوي. دا ټول څیزونه زموږ مخې ته دي. زموږ د عباداتو نه عادتونه جوړ شوي دي، زموږ د عبادتونو نه غم خادي جوړ شوي دي. مونږ خامخا کوشش دا کوو چې زما یو عبادت د خلقو ته ښکاره شي. دا یو عام څیز دی، یو عام جرم دی. عمرې د سفر کې مونږ ډېر تجربات حاصل کړل. په تجربو کې یو تجربه دا هم وه چې مونږ روان یو ځای کې د یو سړي کور ته ټلیفون کوو او ټلیفون کې هغه خپل زوی ته وویل چې زه په فلانکي روز درځم، په د فلانکي ځای نه تر فلانکي ځای پورې به لښتې ولګی او دومره پرېرې به پکې ولګی او فلانکي ځای کې که نه لګي نو کندې ته به کوز شي او هلته کې به دا چلوږي. یعنې گویا کې دا د عمرې او د حج سره متعلق یو لازمه ده چې خامخا به یې بیا ویل چې عمره مبارک بورډ به داسې لګی. دا زموږ حالات دي. دا عمرې او دا حجونه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم کول. په دې کې موږ دپاره نمونه نشته دی چې هغه څنګه حج و، د هغه څنګه عمره وه. آیا د هغې استقبال لپاره خلک راغلی او که نه راغلی، خلق یې خبر کړی او که نه خبر کړی، آیا خیرات یې کړی او که نه کړی چې عمرې نه راځم او خیرات به یې ټول به راځی. دا نوې نوې بدعات دي پیدا کېږي دې دنیا کې. هر هغه څیز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د دین په طور نه کړی، هغې ته دین نشي ویلی. دا رسومات دي، دا رسمونه دي، دا تکالیف دي، دا هغه اغلال دي کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ د لاس خپو نه لرې کړي دي. لیکن موږ خامخا کوشش دا کوو چې نه، موږ به ځان له یو څیز جوړو، ځان به خوشحاله وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه نو هغه څه کړي دي. دې صورت کې الله رب العزت د هغې خبره کوي. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. چې کله د الله امداد راشي، کامیابی راشي او ته وینې چې خلک په دین کې ډلې ډلې داخليږي. دا جملې ډېرې مقصودي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مقصد سره خلق د الله په دین کې ور داخلول، نور څه مقصد نشته دی. په دې بنیاد باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل جانی دشمنان به معاف کول، ذاتی دشمنان به معاف کول چې دی دین ته راشي. کله چې زمونږ خیال داره بلکې یقین هم داره چې انبیاء علیهم السلام داغي وارثان په دې عالم کې علما دي، نو علما علم پکار دي چې داغي ټارګټ ته هم درکړي چې خلق دې د الله په دین کې داخل شي. خپل ذاتی دشمنه ذاتی طرفګنې دا د یو طرف ته کیږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه ده. دغه وجه دا چې کله مکه فتح شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس کوي قریشو نه چې ستاسو څه خیال دی زه به تاسو سره څه کوم. د هغې ټولو یو اواز دی چې ته زمونږه خر وارې وراره د خپلو ترونو سره ناروا سلوک نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته بله خبره نه ده کړې، پیغور یې نه دی ورکړی چې تاسو داسې کړي دي داسې کړي دي، بلکې دی فرمایلی دي اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. زه تاسو ټول آزاد یې، نن په تاسو باندې څه تسریب نشته دی، څه ملامتیا هم نشته. د یو ښه محقق، د یو ښه عالم، د یو ښه محدث او د یو ښه مفسر مشن دغه دی چې خپل ذاتی دشمنان معاف کړي او د الله په دین کې ور داخلوي. نن زمونږ خلق کوششونه خو ډېر کوي، زه ملګرو ته وایم اکثر چې دنیا کې بې شمېره تنظیمونه دي چې هغه د دین کار کوي، لیکن هغه نتیجه نه روزي کومه چې پکار ده.
د دې به نورم څه اسباب وي، خو یو بنیادي سبب هغه بغض دی کوم چې زموږ زړونو کې یو بل ته پروت دی. مونږ خپل دشمن معاف کولو په چل نه پوهېږو، مونږ صرف د دې قایل یو چې که یو سړی خښ تره ولي نو تا په ګټه وولخ، که یو سړی یو کنځلو کړي نو ته ورته شپږ وکړه، او که یو سړی یو څپېړی درکړي نو ته هغه مړ کړه. زمونږ کار دغه دی، زمونږ ژوند دغه دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا نه ښیي، هغه ته وایي چې رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. ستا به لومبنۍ خبرې کومه چې تا ویلې وه چې خلقو زه تاسو یوې کلمې ته راولم، تسبیح به وایې، پاکي به بیانې د الله. هغه لا اله الا الله مسله کومه چې 30 کاله مخکې تا شروع کړې وه، اوس مه مغئ. واستغفره دا مطلب دی چې د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه. دا حکم چاته دی؟ دا هغه چاته دی چې معصوم دی، د هغه نه ګناه نه کېږي. لیکن زمونږ د 14مې سره د هر سړي خیال دا دی چې زه معصوم یم، ما نه څه غلطي نه کېږي، ما نه څه ګناه نه کېږي. د دې وجې نه د استغفار مقدار زمونږ کم شوی دی. د خپلې کوتاهۍ د اقرار چې د تواضع وایي، ځان کمزور وګڼه او دا تسلیم که چاو یقیناً ما نه به څه غلطۍ شوي. د دې دا مطلب نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غلطۍ شوي دي. دا کوتاهۍ انسان ناشعوري یا لاشعوري طور باندې کوتاهۍ کېږي، ارادتاً یا غیر ارادي طور باندې کوتاهۍ کېږي. دا د عصمت الانبیاء خلاف نه ده. انبیاء علیهم السلام معصومي دی کې ما او تا لپاره دا تعلیمي چې کوم خلک سراپا ګناهګار دی نه خو د خامخا خپله کوتاهي تسلیموي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره دغه ده چې ته به خپله خبره کوې کومه چې د مخکې کړې ده. استغفار وایه، د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه. سورة الفتح کې وایي واستغفر لذنبک، د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه، بخښنه غواړه. نور بے شمیره آیتونو کې حکم دی دغه. د دې فایده به صحیح انه کان توابا، الله یقینا تواب دی، هغه رجوع کوونکی دی. او دې صورت کې چې ته وګورې نو دې کې خوشخبرۍ دي. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دا دوه خوشخبرۍ دي. د دې دوه خوشخبرو صله به کې ورته څه کوې؟ سبح بحمد ربک واستغفر، یعنی معافی به غواړې، بخښنه به غواړې. استغفار غین فی ری نه وته دی. غین فی ری لفظي معنا پټول دي. عربی کې مغفر ډال ته وایي، خود ته وایي، خود. په دې وجه ورته مغفر وایي چې هغه د انسان سر پټي. استغفار کې مطلب دا دی چې الله ما کې مې غلطۍ کړې دي، ما کم ګناهونه کړي، ته په هغې پرده واچوې. دا یو بنیادي فکر دا صورت راکوي چې انسان دی د خپلې کوتاهۍ اقرار کړي او د الله نه دې بخښنه غواړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل کې دا شته دی چې کله به هغې سلام وګرځو نو کبر واستغفر ثلاثا، الله اکبر به وي او 3 ځله به استغفر الله استغفر الله استغفر الله وي. استغفار سره د هغې ډېرې فایدې دي، قرآن او حدیث کې لیکلي دي. انشاءالله مناسب وخت باندې د هغې تفصیل وکړو. الله تواب دی، هغه انسانانو باندې رجوع کوونکی دی، رحم کوونکی دی. په دې مختصر صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوشحالۍ انداز یې ښودل دی چې دی به خوشحالي څنګه مانځي، څنګه به کوي دی خوشحالي. زمونږ خلک چې کله واده کوي یا کویدن کوي نو د هغې کور ټول خلک په هغې ورځ یا هغه شپه کې مونځ نه کوي، ځکه خوشحالي ورکړ راغلی. کم کورونو کې چې د ماشوم سنت وي نو هلته کې په هغه ورځ باندې څوک مونځ نه پېژني،
ولې خوشحالي دا خلق مونځ ته نه دي وزګار. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته د خوشحالۍ د مانځلو چې کوم حکم دی نه دغه دی چې په مسلمان کې خوشحالي راشي نو دی په خوشحالۍ کې خپل رب نه یری دی اسمان په ډزو نه ولي دی توپ نه خلاصي. دا د یورپ والو طریقه ده، د مسلمانانو طریقه نه ده. مسلمانان چې خوشحاله شي نو د الله دربار کې سر بسجود شي. دوه خوشحاله راځي مونږ باندې په کال کې، یو ته لوی اختر وایي بل ته لوی اختر وایي. آی خوشحالو کې لازمي چیز څه شی دی؟ د اختر مونځ کول. مونږ ته خو تدریب کال کې دوه ځله دغه راکوي چې خوشحالۍ کې خپل رب نه یې. مونږ د مونځ فلسفه پرېښې ده، د مونځ حکمتونه مې هېر کړي دي او زمونږ خیال دا چې خوشحالي ده او ما چې څنګه وکړه شان ده مې وکړه. الله نه دعا غواړو چې الله رب العزت زمونږ زړه کې صحیح قرآن مجید محبت پیدا کړي، د قرآن مجید پوهه واچوي، د هغې مطابق موږ له عمل کولو توفیق راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.